السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نن به ستاسو مخکې داسې 15 شیزونه ذکر کوم چې هغې خوب کې لیدلو تعبیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله فرمایل دی. هغې کې ټول نه مخکې دود دي چې خوب کې دود لیدل. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل خوب بیان کو او وی چې مال چا دود راوړ دي، ما دود سکلی او ډیر می سکلی. بیا مې رستو عمر رضی الله تعالی عنه دا ورکړ دي. نو صحابه تعبیر تاسو کو، نو الله رسول ورته وی د دې تعبیر علم دی، یعنی خوب کې دود لیدل د دې تعبیر شیشه دی، علم دی. څومره ډیر دود سکي دومره به الله دل علم ورکي او دې به د علم نه مستفیض کیږي. خوب کې دویم شی سپین لباس لیدل. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې رسول صلی الله علیه وسلم نچا ورقه بن نوفل بارکه تاسو کو. حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها وی چې هغه ستاسو تصدیق کړي او خو نبوت اعلان نمخ کی وفات شوه وو. نو خوب کې سپین لباس کې هغه ولیدل شو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د جهنم نه بری دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی ناجی وګڼو چې د ناجی دی، جهنم نه بری دی. ناجی هغه سړی ته ویل کیږي چې جهنم نه بری شي. که د جهنمی وي نو د لباس په سپین نو بل شان دی لباس په. نو دی تعبیر نه دا معلومیږي چې خوب کې سپین لباس کې مړی لیدل دا دغه جهنم نه د بری کېدو علامت دی چې هغه جهنم نه بری وي ان شاء الله تعالی. خوب کې غوړی او غبین لیدل. ابن عمر رضی الله تعالی عنہ خوب لیدلی و چې هغه فرمایي چې زما د دوه ګوتو نه یوې ګوتې نه غبین ساسي او بلې ګوتې نه غوړي او زه لګیم او دا دواړه ګوتې سټم. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته تعبیر خو کته ژوندې وي تا ته ژوند میلو شو نو ته به دوه کتابونه زده کوي، یو تورات او یو قرآن مجید. د دې عالم به جوړیږي او دغه شان دی وشو، هغه هم دغه دوه کتابونو غټ عالم جوړ شو. خوب کې سپوږمۍ لیدل. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ورځ تاسو کو تاسو کې چا خوب لیدل له. حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایل چې جی ما خوب لیدل له، خوب می داسې لیدل چې درې سپوږمۍ زما حجرې کې ارتوي شوي دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تعبیر خو چې د دې خوب تعبیر دا دی چې درې غټه هستۍ جنتی هستۍ بستا دي حجرې کې دفن کیږي. نو بالکل هغه څه وشو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ اور حضرت محمد صلی الله علیه وسلم درې واړه د حجره کې دفن شو. دا د خوب تعبیر ان شاء الله نور هم تاسو سره رابطه کیو او سم معلومات ان شاء الله تاسو ته درلاسه کو. تاسو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ. والسلام.